نن سبا ډیرو خلکو خپلولي رشته داري دی کټ کړي دی، یو بل سره تعلق نه ساتي، یو بل سره خبرې نه کوي. دي خو پرېږده چې نږدې خپلوانو خپلولي ختمې کړي دي، ورور سره تعلق ختم کړي دي، تره یاره سره تعلق ختم کړي دي، پلار زوی سره تعلق ختم کړي دي، په یو بل باندې کار نه ساتي، یو بل سره تلل راتلل نه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د درو کسانو مونځ سر نه بره یوه بالښت هم نه ځي، الله پاک یې نه قبلوي. پاک هغه دوه کسان هم دي چې هغوی خپلولي ختمه کړي، تعلقات یې خپل منځ کې ختم کړي وي. په بل ځای کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې که چېرته په یو قوم کې داسې سړی و، په یو قوم کې، کور کې هم نه، کلي کې هم نه، په قوم کې یو داسې سړی و چې هغې خپلولي ختمه کړي وي، هغې رشته داري ختم کړي وي، هغې تعلقات ختم کړي خپلوانو سره، رشته دارانو سره، مسلمانانو سره. نه په قوم باندې الله پاک رحمت نه نازلوي، د رحمت په نظر ورته نه ګوري غونډ قوم ته، او چې بره نه رحمت نه نازلېږي، رحمت نه راځي، خامخا به عذاب راځي. او په غونډ قوم باندې به راځي. په غونډ قوم باندې ولې راځي؟ ځکه چې د کس خپلولي رشته داري ختمه کړې دی، دا خلک یې د جوړولو کوشش نه کوي، دوی منځ کې صلح نه کوي، دا پې خوشحال دي. دا د آخر زمانې شر او فساد کار خو دا دی چې چا خپلولي رشته داري ختمه کړې وي، تعلقات یې ختم کړي وي، دا خلک راپاسي، دغه رشته داري دغه خپلولي ورپره جوړه کړي، صلح وکړي منځ کې. الله دې معاف کړي. نن سبا هغه خلک نشته چې دوی منځ کې صلح وکړي، جوړه وکړي، بلکې کوشش دا کوي چې دوی منځ کې جنګ جوړ کړي، فساد جوړ کړي. نو دې وجې نه رسول الله فرمایي چې ټول قوم باندې الله پاک رحمت نه نازلوي، د رحمت په نظر ورته نه ګوري، په دوی باندې به عذاب راځي. نن موږ باندې په مختلفو شکلونو کې عذابونه راځي، هغې وجه دا هم دی چې خلکو خپلولي رشته داري ختمې کړي دي.